ګرانو کتونکو ودا مزې په ښار کې وي په 200 کې موجود یم خلک وي ایوب خان پیسې ونه ګټله او یې صدرک د سره نه لګي او پیسې وګټه زه ورته سیم پیسې نه د خلکو زړونه ګټل دي او د خلکو د زړونو د ګټلو څه پته لګي ګرانو کتونکو دلته کې راغلو یو ځای ته او په لار راتلو او د ملګرو ودرولو خټکي مې راله ښه ډېر راکړل او ورسره وي بس ما سره به شملې څکې دوی د وړاندې په دې څکمه چې دوی شملو یو بېله مزه ده دا کورنۍ شملې دي اوس د دې کوچ چې کوم دي دوی ختم کړي دي یې خرڅ کړي دي نه زه کوچ ته ومه نو هغې را سره واده وکړله خو به هر حال بیا خو تاسو د پته ده تاسو سره د ګډ غوښه پرته وي د چیلي غوښه دې پرته وي د سخي غوښه دې پرته وي او دا غټ غټ هوټلان چې خو یو د کورنۍ روټۍ یعنې د کور د غنمو نه چې جوړه وي که نه دا میلاوېدله بیا د کلي شملې دا میلاوېدله او بیا چې مونږ غرمه هسې خیر د چای سره ډوډۍ خورو که نه چای وي یو روټۍ وي خو چې دا وي دا کورني ماسته وي او دې یو بېله مزه ده نو ځکه مې ته دا ماحول ښوده چې دلته کې دوی سار کړمه نو خلک وي پیسې وګټه که نه زړونه وګټه بالکل جی ایوب خان ته څنګه ایوب خان صاحب ډیر زبردست سړی دی او په لاره تېرېدو مونږ ته صاحب سلام وکړو سلام سره په خپله ودرېده جي نه څه لالچ ته نه څه پر ورولۍ او د ده دا پروګرام مونږ صرف په ریډیو په پټو غوږونو به صرف اورېده جي په سترګو م لیدلې نه و چې هم لیده نو واقعي خبره د خدمت لایق دی د خدمت جذبه را پکې د زمیندارو او د غریبو اواز اوچتوي د پیسو خو هېڅ لالچ او شوق نه کوي او نه د پیسو څه شوقي دی مونږ ودرو ګپ شپ او مونږ ته تیار روټۍ را یو ګیلاس شملې را باندې زمیندارۍ څکو او زمیندار یو او ماشاءالله ملګري را سره ټول ناست دي د دې نیر باره کې د دې کلي باره کې د دې ګاوڼ او دا مونږ سره لنډې دوه سرې دي او دا زمونږ د غریبۍ پټواري کلي دی او دا خان داسې سړی و راغی او د خان د کلي دی مونږ یې په سر سترګو ډېره مننه کوو چې زمونږ دا د غریبۍ شملې او دا ګپ شپ او دا رورو یاسر خان دا کیمرامین دی دا موږ د هغه هم ډېره شکریا ادا کوو په دې وخت سره چې هغوی زمونږ ودرېدل او زمونږ ته سلام وکړو سلام سره هغوی ودرېدل او دا یو نوړی روټۍ زمونږ د غریبۍ د غنمو دا قبوله کړه موږ یې دا په ډېر څه شکریا ادا کوو مننه ګران کتونکو دا د شړو تاپتاپ خان بجلي راوستی ده چې دا د کار خلک دي دا د شړو دی دا ستنې وردي دی ته راوستی دی دا په 200 کې ښه بالکل د زرو قدر وي زرګر سره چې څنګه رالمه نو ته مې د شرپو خان د کلي حقیقت دی ښه بلې ایریګیشن والا دې جولۍ ته وګوره دې ګیلاس ته وګوره دې شملو ته وګورې د خدای تعالی بندګانو په دې خلکو مو به بندي کړي دي منت درته کوې موږ ستاسو نوکران یو ستاسو په سر موږ تنخواګانې اخلو ستاسو په سر موږ ته ایسیګان لګېدلي ستاسو په سر موږ ته مراعات دي نو خیر دی د اوبه راته کوله وکړې وایي تاسو خو موږ نوکران نه وایو که نه دا نوکر د پارسۍ لفظ دی به نښه کارونه کوي د ده به وي نخرې نه منې راشي ایریګیشن محکمې چې کومې نخرې شروع کړي دي صفۍ نشته خټې چې کوم دی بل راوتلي سبزیانې غونډې وچې شوې نو دا پکې یو اکسټرا خبره کومه خبره شملو نه کورنو غوړو نه کورني غوړي خو به راکوې که کورني غوړي به هم راکوي او پیره وې نن نو پیره وي جینه نو دا به مکه دا به دلته سټوډیو دې له بیا راځم دا چې سټوډیو ته به دروړم سټوډیو ته به وروړي پیره وي دلبر ریډیو ته بس مړه شملې نه دي خو دې کې اخلاص دی دومره مینه وه که نه چې دې ملګرو دې مینې چې کوم دي سار کړو خو بس ایریګیشن والا چې دا 2 ورځې کېږي که نه چې اوبه هم ورته راپرېښي وي د دې ګیلاس ته خاطره او خو نه وي نو 2 ورځې پس به بیا ګورو زه الله دې خیر کړي ډېره مننه